دومره رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفتونه کړي دي او دومره بیمانی او دومره د نفاق مظاهره کړي ده، نو شاید د دې توبه به ناقابل قبولی. الله تعالی فرمایي چې نه الا الذين تابوا، ناغي تو ورسره د توبې د هغې دعوت هم دی او دین اسلام طرف ته په حقانیت او صداقت سره دراتلو د هغې تبلیغ ورته هم دی. او د دغې په ضمن کې الله رب العالمین د اسلام حقانیت او صداقت القرآن هغه سره هم واضحه کوي. نو الله تعالی فرمایي ان المنافقین یخادعون الله، په تحقیق سره دا منافقان چې دي د هغې ته زجر دی او وعید دی هغې ته. یخادعون الله یعنی یخادعون رسول الله، ځکه چې دوی خو دوکه الله له نشي ورکولی، الله له خو دوکه ورکول محال دي. او منافقان چې دي هغه هم په دې باندې پوهېږو که مونږ ځان مړم کړو نو مونږ خدای له دوکه نشو ورکولی. خو رسول الله مبارک چونکې عالم الغیب خو نه دی، نو هغه له دوی د خپل سوچ مطابق دوکه ورکوله او د هغه سره به یې خداع کوله. وهو خادعهم، او دغه الله رب العالمین چې دی هغه بدله ورکوونکی د هغه دوکې دی دوی ته. خادعهم یعنی مجازیهم بالخداع، الله ورته د هغې دوکې د هغې بدله ورکوي. نو هغه سوال ختم شو چې یاره وهو خادعهم، د دې ظاهري معنا خو دا ده چې الله تعالی دوکه ورکوونکی دوی لره او الله تعالی خو د دوکې نه منزه او مبرأ دی. نو دې جزاء الخداع ته هم خداع وي مشاکلتاً. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، او په هغه وخت کې چې کله ودرېږي دا منافقان په طرف د مانځه باندې د مونځ ټیم شي، نو دوی ودرېږي په دې حال کې قصاله چې دوی ډېر درانه وي. قصاله معنا متثاقلین، ناراستی، راپاسېدو نه دي ښه، ځکه دوی کې اعتقادي بیماري ده. مسلمان خو چې کله مونځ ته پاسي یا بل عمل ته، نو د ایمان په زور باندې پاسي. که ډېر ګران عمل وي، سخته تنده ده او لږه ده او یا مالی جانی قرباني ده، خو شاته ایمانی قوت انجن ورته لګېدلی دی او دوی که خو هغه انجن شته نه، دننه خو ایمان نشته، نو ډېر ناراس او ډېر سست پس. اوس که یو مسلمان هغه هم په مانځه کې سستی کوي یا په بل عبادت کې په هغې کې کمزوري ښکاره کوي، نو دا به عملي سستی وي. او منافق چې کومه سستی کوي نو هغه اعتقادي سستی ده، هغه کې دننه ایمان نشته. قاموا کسالا، کسالا جمع ده، واحد راځي کسلان، کسلان وی ناراض سړي ته. یراؤون الناس، دکلاوه کوي دا منافقان خلقو ته. د دوی دا منځونو کې سستي ولې ده؟ ځکه مونځ د خدای د رضا لپاره نه دی، خلقو ته ځان ښیي. یراؤون الناس ولا یذکرون الله، نو دوی دکلاوه کوي خلقو ته او نه یادې دوی الله رب العالمین لره الا قلیلا، یعنی الا ذکرا قلیلا، لیکن په لږ غونته یاد سره. هغه لږ غونته یاد او لږ ذکر چې صرف دې لپاره چې هغه خپلې نمبرې جوړې دي چې یاره مونږ هم د مسلمانانو په فریض کې یو او باقي د زړه نه خو دننه پکې ایمان شته نه، نو په هغې باندې دوام او په هغې باندې همیشوالې نه کوي. مذبذبین بین ذلک، مذبذبین معنا مترددین، دا منافقان چې دي نو دا متردد دي او دا ګډ وډ دي. بین ذالک، بین ذالک معنا بین الایمان والکفر، د ایمان او د کفر په دې منځ کې اوړي را اوړي، هغې په دې منځ کې متردد دي. کله د مسلمانانو په خوا کې ناس پاس دي او کله بیا د کافرانو سره هم ځي راځي. لا اله هؤلاء، ان لا منسوبین الی هؤلاء، نخو منصوب دي دا منافقان په طرف د دې کسانو باندې چې مسلمانان دي، ولا اله هؤلاء، او نه په طرف د دې نورو خلقو باندې چې هغه کافران دي. که حقیقت ته راولي په یو کې هم شمار نه دي، مسلمانانو کې ولې شمار نه دي؟ وایي ځکه چې په زړه کې ایمان نشته. او کافرانو کې ولې شمار نه دي؟ ځکه کلمه وایي، کافر خو کلمې نه منکر دی او دی خو کلمه وایي، نه هلته حساب شو په حقیقت کې او نه دلته حساب شو. لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، کله هلته ځي کله دلته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل المنافق کالشاة العایره، د دې منافق مثال داسې دی لکه هغه بیزه او ګډه چې هغې وار راوړي، وی کله یو کنډک ته ځي او کله بل کنډک ته ځي، یو ځای کې ورته هم اطمینان هغه نه میلاوېږي، نو دا مذبذب دي.
او هر څوک چې گمراه کی الله رب العالمین هغه لره نو هرگز به بیا نه مومي تداغه د پاره سلاره د هدایت چې الله بیلاری کی نسو کې بلار کوي نشي. یا ایها الذین آمنو اے ایماندارو مسلمانانو منی سے تاسو کافرانو لرا دوستان ما سوا د ایماندارو مسلمانانو نا ترک موالات چې تاسو به کافرانو سره د زړه دوستۍ او د زړه مینې هغه به سره نه کوئ لکه دا خو ستاسو دین دشمنان دي. آیا تاسو اراده کوئ چې وګرځوئ تاسو د الله رب العالمین دپاره په خپل ځان باندې سلطانا مبینا یو حجت واضحه. الله تعالی وی ځان ته مسلمانان وایي او بیا هم ټول تعلقات د کافرانو سره دي نو سباله به دا خبره په تاسو باندې د الله په جناب کې حجتي چې د دوی دا ایمان دا چغې او د ایمان دا دعوې دا ټولې کمزورې وي ځکه که دا دعوې په اخلاص سره وي نو بیا تعلقات چې دي نو هغه بیا د کافرانو سره ولې ساتي. یو سړی دنیا کې د یو سړي سره تعلق ساتي او هغه ته وي تا سره مې ډېره مینه ده خو بیا د هغه دشمن سره هم تعلقات دي نو څوک په ده باندې باور کوي شي. هر سړی به ورته وایي چې ستا ما سره مینه ده نو بیا د ما د دشمن سره ستا تعلقات ولې دي. نو الله تعالی وایي کافران خو زما دشمنان دي او د دین نو یو طرف ته تاسو د ایمان چغې هم لګوئ او بل طرف ته بیا د هغې کافرانو سره دوستۍ هم کوئ دا خو په تاسو باندې یو په خپله الزام شي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل دا اوس د هغې هغه انجام دی چې د منافقانو دا بد عقیده او دا بد کردار او بد خصلتونه د هغې انجام دا دی چې په تحقیق سره دا منافقان چې دي فی الدرک الاسفل من النار دا په هغه لاندې درجه د اور د جهنم کې دي. درک درجه او دا هغه مرتبه او مکان ته ویلی کېږي. مخکې ذکر شوی و چې لها 7 ابواب د جهنم 7 کلاسونه دي لکه په جیل کې A کلاس او B کلاس نو په دوزخ کې هم 7 قسمه طبقې دي نو په هغې کې د ټولو نه لاندې طبقه چې ده نو دا د منافقانو دپاره ده. د مشرکانو نه هم لاندې شو د یهودو نصاراو نه هم لاندې شو. فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا او هرگز به بیا نه مومي د دوی دپاره څوک مددګار چې د الله د عذاب نه اخلاص کړي. نو چا به وایي چې دا منافقان دا دومره د نه سړي زامن دي نو کېدای شي د دوی اړو توبه قبلیږي هم نه. دا بالکل هغه مختوم علیهم او مغضوب علیهم طبقه ده. نو الله رب العالمین فرمایي چې نه زندگی شته او په ژوند باندې دوی د کفر نه توبه وباسي او په ظاهر او په باطن باندې مسلمانان شي اوس هم دروازه مفتوحه ده لیکن هغه کسان چې هغې توبه وباسي تابو عن النفاق واصلحوا یعنی عملهم دا خپل عمل ټیک کړي دا دوغله پالیسي پرېږدي او دې منګولې خښې کړي په الله رب العالمین باندې واعتصموا بالله یعنی بتوحید الله دا الله غ وحدانیت والا عقیده صرف د ژبې پورې نه او دوی په اخلاص باندې خالص کې دوی خپل دین او خپل عبادت لله دا الله رب العالمین دپاره نو واخلصوا دینهم یعنی عن الریا دکلاوي مکلاوي نه کوي په اخلاص سره خپل عمل وکړي او خپل دین وکړي د الله رب العالمین دپاره نو فاولئک مع المؤمنین بیا دغه کسان چې دي نو دا سره د ایماندارو مسلمانانو نه دي دا اوس سوچه مسلمانان شو چې توبه یې وکړه او زرد چې وربکي الله رب العالمین ایماندارو مسلمانانو ته هغه اجر عظیم الشان لره ما یفعل الله بعذابکم. اوس الله رب العالمین فرمایي چې دا دومره سزاګانې د مخالفینو دپاره ما ذکر کړئ او د جهنم لاندې طبقې ته به ځي او دنیا کې به داسي او آخرت کې به داسي نو الله تعالی فرمایي چې ما لږ ورسه خوند نه راکړي چې دا تاسو له عذاب درکړم. الله تعالی ستاسو په عذاب باندې اخر څه کوي هغه ته به څه منفعت راځي دی ځکه د عقیدې مسله ده چې افعال د الله رب العالمین معلل بالاغراض نه دي ښه. الله تعالی چې څومره کارونه کوي که د اسمان یې ودرولی دی او که د ځمکه او که د انسان یې د هغې خلیفه جوړ کړی دی نو د الله تعالی پکې هیڅ غرض نشته حکمت یې پکې شته غرض پکې نشته او حکمت پکې شته. نو الله تعالی وایي که چېرې څوک جنت ته ځي په دې کې هم زما څه فایده نشته او که څوک جهنم ته ځي په دې کې هم زما فایده نشته خو دا ستاسو د عمل نتایج دي. نو که تاسو سم شوئ او توبه مو وکړه نو الله تعالی وایي زما څه کار دی چې بیا تاسو له عذاب درکړم
ما يفعل الله بعذابكم سبقي الله رب العالمین باغ عذاب در کولو او په سزا در کولو باندې تاسو ته کله چې تاسو شکر ادا کوئ دا الله رب العالمین لپاره او امنتم او تاسو ایمان راوړئ په الله پاک باندې په اخلاص سره وکان الله شاکرا علیما او دې الله رب العالمین قدردان الله تعالی شاکر دی نو بظاهر کو الله تعالی د چم شکریا نه ادا کوي نو شاکر معنا یعنی قدردان دی او الله رب العالمین قدر شناس دی چې څوک په ایمان او په اخلاص سره یو عمل کوي نو د الله تعالی په جناب کې هغه بی قیمت نه دی هغه به داغي بدل ورکوي او عالم دی الله رب العالمین په هر یو چیز باندې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم دا اوس الله رب العالمین په دې آیت مبارکه کې یو مسله ذکر کړي او هغه مسله دا ده چې د منافقانو ډیر یو زبردست تفصیل بیان شو نو کې دې شي چې بعضی مسلمانان اغي داغي نه ډیر متنفر شي او داغه منافق داغه تذکرہ په مجلسونو کې کوي چې ورته فلان کې منافق دې دا کار کوي او دې داسې کوي او دې داسې کوي نو الله تعالی فرمایي چې دا خو بظاهر غیبت دی دغه چې چا پشیشا داغه تذکرہ کول دا هو غیبت دی او غیبت خو الله رب العالمین هغه حرام ګرځول دي الغیبت اشد من الزنا لیکن په دې ځای کې چې دا کوم غیبت کیږي نو دا د یو مجبورۍ صورت ده دې لپاره چې نور مسلمانان داغه د شر نه بچي نو الله تعالی فرمایي که تاسو داغه تذکرہ کوئ هم نو په داسې طریقه باندې کوئ چې کومه د شریعت د حدود لاندې یعنی باغی کې تعین مکوئ چې فلان کې سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه دا وا چې کله به وعظ او تقریر ته ودرېد او چا کې به خامه وي پیغمبر علیه السلام وی بعض من الناس وګوره بعض خلق دا کار کوي دا به نه چې فلان کې دا چل کوي دې لپاره چې دا غینا هغه محرم غیبت نه جوړ نشي نو الله تعالی فرمایي چې تاسو کې چې داغي تذکرہ کوئ نو هم په داسې طریقې سره تذکرہ وکړي چې مسلمانان داغي د شر نه او د نفاق نه هم بچي او داغي سره سره کته نوم واخلي نو کې دې شي هغه نورم مخالف شي او کته لک پاغه باندې پردا واچي چې بعض خلک داسې کار کوي نو داغه د اصلاح ډیره توقع ده کې دې شي هغه بدلان او پیژني چې دا ما یادي نو هغه به خیر طرف ته او هغه به دین طرف ته راشي او ور سره دام ده الله تعالی وی چې بد خبره چې څوک داغه تذکرہ کوي یعنی د چا غیبت کوي نو دا خو الله تعالی وی ځنه خو الا من ظلم د مظلوم کاغه غیبت کوي نو الله تعالی غیله گنجائش ورکړي ده یو سړي باندې چا ظلم اوس دا مظلوم سړی به خامخا د ظالم خلاف زی اسلامی عدالت ته یا د جرګې مشران ہوتا نو کده اوس خپل مظلومیت نه بیانې نو د په حق یو فیصله څنګه کیږي نو دې بخامخا دا وایي چې فلان کې داسې ظالم دی ما سره دا وکړو ما سره دا وکړو دا هغه پوښیشه چې دا سونه خبرې کې دا غیبت دی او الله تعالی خیر دی دا مستثنا دی الا من ظلم بیا د آیت معنا دا ده چې لا يحب الله الجهر بالسوء نخو خوي الله رب العالمین هغه بزور باندې او خبره چې یو بد خبره څوک په زور باندې کې فلان کې داسې ظالم دی فلان کې داسې بدمعاش دی او ما سره دا ظلم وکړو نو الله تعالی وی دا کیسې کول زنه خو کومه دغه دا ټول د غیبت په زمره کې راځي الا من ظلم لکن هر هغه څوک چې په هغه باندې ظلم کړی شی نو کده مظلوم دی او جج تا او اسلامی قاضي ته خپل فریاد کوي نو دام بظاهر غیبت دی خو خیر دی د دې اجازه شته علماء دا خبره ذکر کړې ده چې د غیبت نه بعضی صورتونه او بعضی جزئیات هغه نه مستثنا دي یو باقي کې دام ده او یا محققین مفسرین د دې آیت بل شان ترجمه کوي چې دا اوسه پورې چې کوم د نفاق او د منافقانو خصلتونه ذکر شو نو دینه دا معلومه شولا چې څوک د کفر کلمه وي که په ښکارا باندې وي لکه د کافر مجاهر په شان دی او که په پټه باندې د کفر کلمه وي لکه د منافق په شان دی نو دا ټول سيزونه الله تعالی ته مقبول دي ښه د کفر خبره خو په یو صورت کې د کفر خبره د جبه نه وکل بیا هم داغي اجازه شته او هغه کومه ده یو سړی چاراونی سو مکرہ والا مسله ده یو سړی چاراونی سو کلاشنکو په ولا بسر باندې کې هاو
چې شابه د ایمان نه واپس شه او یا شابه نعوذ بالله خدای رسول ته کنځلې وکړه کني بس وموړي او دې سړي ته دا علم وي چې دا سړی ګوره دا کار ما سره کوي شي مطلب دې را باندې زورور دی کني که ته پته وي چې دې ما باندې زورور نه دی نو دې وایي چې ته مالا یو پېرې سر خورئ دی له دوه پېرې خورم خو کنه ته پته وي چې دې را باندې زورور دی او دا کار ما سره کوي نو دې ته وایي اکراه ملجئه یا دې مړ کوم یا د نه لاس پرې کوم یا د نه خپه پرې کوم که تا دا غیر اسلامي خبره د خولې نه ونه وښکله نو دې وخت کې به سړی څه کوي یو خوا ډانګ دی بل خوا پړانګ دی که وباسي نو خبره د کفر ده که نه وباسي د خولې نه نو سرې پکې ځي نو شریعت اسلامی سهولت والا مذهب دی لیس علیکم فی الدین من حرج نو الله تعالی قرآن پاک کې ذکر کړی دی موږ له براشي چې من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان الله تعالی وی چا باندې اکراه وشوا او د زړه په ایمان باندې مطمئن دی خو په خلی باندې د کفر کلمه دو جبه نه او وکړه نو الله تعالی فرمای خیر دی په د باندې بیا ګناه نشته حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ کفار راګیر کړو او ورته وی شابه غیر اسلامی خبره د خلی نه وباسا او کني بس مړکو دی نو دې مجبور شو نو هغه خبره خلی نه وکړي نو بیا راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سترګې د اوښ کوډه کې دی او جاړي پیغمبر علیه السلام ورته وی څه وشو وی جدا ته مسله راته پیښه شو پیغمبر علیه السلام د زړه کیفیت ته سو هغه وی چې زړه خو مې بالکل د ایمان جوشونه او د هغې چې کوم د جذبې نه ډکو خو بس دا دی چې مجبوره وم پیغمبر علیه السلام یې که بیا م وقراغله نو بیا م ورته دقه شانتي ووایه ښه ځکه الله تعالی انسان په دې باندې نه رانیسي نو دا هغه د اکراه والا مسله ده نو بیا معنا دا ده چې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول نخوخي الله رب العالمین هغه بد خبره په زوره باندې کول نو بد خبره سره کلمه الکفر د کفر کلمه چې څوک د خولې نه وباسي الله وی دا سړی مې خوښ نه دی الا من ظلم یعنی الا من اکره لیکن هر هغه څوک چې بچا باندې اکراه او جبر وکړی شو نو د اکراه په حالت کې بیا د هغه دپاره کلمه د کفر ویل نو کتابونو مسله ده یو عزیمت دی یو رخصت دی نو عزیمت دا دی چې دی وی نه وایم هغه وی وایه کني مړ کوم دی دی ته وی نه وایم او مکه چې ته مړ کې چې الهه جنت ته ولاړ شم دا خو عزیمت دی او رخصت دا دی چې دی وی چې بس په ژبه باندې به ووامه او باقي په زړه کې به زه سره ملګرتیا نه کوم نو دا هم اجازت شته او د هغې وجه دا ده چې که دې کلمه د کفر نه وي نو د حق بالکل ختمیږي هم ظاهرا او هم باطنا بس مړ شه ختم شو ټیک د جنت ته لاړ خو دنیا کې خو د زندگی ختمه شوه او که د کلمه د کفر په ژبه باندې وي نو د الله تعالی حق هغه ظاهرا ساقط شو ځکه په ژبه باندې د کفر خبره وکړه خو باطنا خو نه دی ساقط تصدیق قلبی خو موجود دی کنه اگر چې اقرار لسانی ختم شو دې وجه نه امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي الایمان هو التصدیق ایمان چې دی دا تصدیق قلبی نه عبارت دی ایمان بسیط دی دا نور علما مجتهدین او محدثین څوک ایمان مرکب دی تصدیق بالجنان او د اقرار باللسان او د عمل بالارکان د درې واړو او څوک عبارت دی تصدیق بالجنان او د اقرار باللسان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان هغه بسیط دی ایمان صرف د تصدیق قلبی نه عبارت دی وګوره په حالت د اکراه کې اقرار لاړ او عمل خو خود نشته چې یو سړی کلمه نشي ویلی نو موږ بس وکړي په دغه حالت کې خو بیا هم دا سړی مسلمان دی ولې مسلمان دی ځکه که تصدیق قلبی باقي دی ښه ایمان عبارت دی د تصدیق قلبی نه نو الله تعالی فرمایي چې الا من ظلم لیکن هر هغه څوک چې په هغه باندې اکراه وکړی شو او په هغه باندې ظلم وکړی شو وکان الله سمیعا علیما او دی الله رب العالمین اوریدونکی دی یعنی اوریدونکی دی لقول المظلوم په دغه وخت کې د مظلوم د خولې نه چې کوم او بکا وځي الله وی زه اورم علیما یعنی علیما بحالت الظالم د دې ظالم په دې حالت باندې هم الله خبر دی دا نه ده چې ظالم د الله تعالی نعوذ بالله د علم نه بار دی سزا بولو کوي ان تبدو خيرا او تخفوه کچره تاسو ظاهر وي او نیکي لرا او یا تاسو پټوي او نیکي لرا او تعفو عن سوء او یا تاسو معافي کوي د یو
بدینا او د یو ظلمنا نو بس په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی هغه معافي کوونکی دی او الله تعالی د قدرت خاوند دی. الله تعالی وی زم معافي کوم نو که تاسو سره یو سړي زیاتې وکړو ته بس د خدای دپاره یې معاف کړو نو دا هم ښه خبره ده. ان الذين يكفرون بالله ورسله دا بیا آگے دا هغه اهل کتابو او د یهود و نصاراو هغه بد خصال دي او چې کوم په دین کې هغه تفریق جوړ کړي او بعض پیغمبران منع او بعض نه انکار کوا او کتابونو کې د چا قائل او د چا نه منکر نو الله تعالی دا هغه جواب ذکر کوي او دا هغه انجام چې په تحقیق سره هغه کسان چې هغه کفر کوي بل الله رب العالمین باندې او رسولانو د الله رب العالمین باندې او دوی دا اراده کوي ان يفرقوا بين الله ورسله چې دوی تفریق را ولي جداوال را ولي په منځ د الله رب العالمین او په منځ د پیغمبرانو د الله پاک کې او هغه تفریق دا دی ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض او وای دغه کسان چې موږ ایمان راوړو په بعضې یعنی ایمانیات باندې او موږ کفر کو په هغه بعضې ایمانیات باندې. یهودیانو موسی علیه السلام منو او باقی ټول نه منو یا تورات منو او باقی نه منو او عیسایان هغه د انجیل او د عیسی علیه السلام قائل دي او د نور نه منکر دي. نو چې څوک دا خبره کوي ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا او دوی دا اراده کوي چې دوی اونیسی په منځ د دغه کې بین ذلک یعنی بین تصدیق الکل و تکذیب الکل چې یا د ټولو تصدیق کول دي یا د ټولو تکذیب کول دي نو دوی به کې ولګېدل د هغې په منځ کې راووخ کله سبیلا یو لارې لره. نو ګوره یو مسلمانان دي نو مسلمانان چې دي مؤمنین هغې خو وي تصدیق الکل مونږ ټول منو ټول پیغمبران هم حق او ټول کتابونه هم حق او یو مشرکان دي کافران نو مشرکان او کافران څه کوي تکذیب الکل هغه وي یو نه منو نه عیسی علیه السلام ته پیغمبر وي د هندوستان هندوان او نه موسی علیه السلام ته وي او نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبري مني او نه یو آسمانی کتاب مني نو یو تصدیق الکل کوي بل تکذیب الکل کوي او یهود او نصارا سي چل کوي دوی تصدیق د بعض او تکذیب د بعض څوک منع او څوک نه منع. نو الله تعالی وی دا کم چې په دې درمیان کې دی چې څوک مني او څوک نه مني اولئک هم الکافرون حقا دغه کسان چې نو دا کافران دي په حق باندې دوی دا سوچ نه کوي چې موږ خو بعض منو نو لہذا مون لګ لګ مون کې ایمان شتا. الله تعالی وینا ایمان هو التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څومره څیزونه د الله د جناب نه راوړي دي په ټولو باندې عقیده لرل او که په یو باندې نه لري او په ننن باندې لري نو بیا هم دی کافر دی. اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مهینا والذین آمنوا بالله هغه مخکې تخویف شو او دا اوس د هغې دپاره تبشیر دی. هغه کسان چې هغه ایمان راوړی دی په الله پاک باندې او په رسولانو د الله پاک باندې او دوی تفریقه نه کوي په منځ د یو کس د هغې کې ټول مني د فعل مې اولئک سوف یؤتیهم اجورهم دغه کسان چې دي زر د چې وربکي الله رب العالمین دوی ته هغه بدلي او ثوابونه د دوی وکان الله غفورا رحیما. یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم اوس یهود او نصارا د هغې دپاره مزید زجر دی او د هغې دپاره توبیخ ده ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه یې داسې نامناسبه سوالات کړي نو کله به یې وی دا قرآن به مونږ منلی و خو هلکه چې دا دفعتا واحدتا نازل شوی وي لکه موسی علیه السلام کوهي طور ته لاړ نو چې راته نو ټول تورات ورسره او ته چې نو ته خو کله وایي یو آیت نازل شو کله وایي یو صورت نازل شو کله وایي یو کلمه نازله شوه نو مونږ یې ځکه نه منو نو الله رب العالمین فرمایي چې که تا ته د دوی دا سوال عجیبه ښکاري او نامناسب نو دوی خو د خپلو پیغمبرانو نه دوی معنا د دوی پلارانو نیکونو د دین هم زیات نامناسبه سوالات کړي وو هغې ته یې وی ارنا الله جهرة مخامخ راته خدای پاک وښیې او دغه شان نور سوالات او نور چې کوم دی نو هغه اعتراضات په دین باندې کړي وو نو دا ردی هغه سوال دی چې مونږ قرآن ځکه نه منو او ستا نبوت ځکه نه تسلیمو چې تا د را کتاب په یو ځل باندې نه دی راغلی نو تفصیلي جواب یې رسو را روان دی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح د برا د پیغمبرانو یو لیست دی ښه الله وی دا ټول پیغمبران دا زما پیغمبرانو
باغی کې د موسی علی السلام تذکرم دا، باغی کې د نور پیغمبرانو. نو ټیک ده تورات خو موسی علی السلام ته په یو ځل باندې ورکړی شوی دی، خو صحیفې خو ورته په بله موقع باندې ورکړي شوي دي. نو ټوله وحي د موسی علیه السلام هم دفعتا واحدتا نشوه. او تاسو بیا هغه ته نبي وایې، نو بیا پیغمبر علیه السلام ته ولې نبي نه وایې؟ هغه هم د الله تعالی حق پیغمبر دی او دی هم د الله تعالی حق نبي دی. نو دا ټول بیا د هغې هغه ناجایز سوالات دي او نامناسبه مطالبات دي او په هغې باندې زجر او وعید دی. نو الله تعالی فرمایي یسألک اهل الكتاب، سوال کی استانه اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اهل کتاب دا یهود او نصارا چې ترا نازل ک په دوی باندې یو کتاب د جانب د اسمان نه، یعنی دفعتا واحدتا کتاب واسم د اسمان نه راغلی و. نو بیا خو د هغې د سوال ضرورت پاتې نه و. معنا دا چې په یو ځل باندې راوړه، نجمن او آیتن آیتن مه راوړه. دا صرف عناد دی، دا صرف عناد دی او صرف چې کوم دی نو هغه تعنت دی. کنی چې د خدای کتاب دی نو که په یو ځل راغی نو هم د خدای کتاب دی، که جدا جدا راغی هم د خدای کتاب دی. چې ترا نازل کې په دوی باندې کتاب د جانب د اسمان نه، یعنی کت تورات، لکه څنګه چې تورات په یو ځل باندې راغلی و. نو الله تعالی تسلی ورکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته، فرمایي چې فقد سألوا موسی اکبر من ذلک، نو پس په تحقیق سره دوی خو سوال کړی و د حضرت موسی علیه السلام نه. نو دوی سوال کړی و، یعنی آباؤهم و اجدادهم، دوی خو نه و کړی، په هغه مشرانو یې کړی و. نو دوی سوال کړی و د حضرت موسی علیه السلام نه اکبر من ذلک، ډېر لوی د دقې نه. اکبر یعنی جرمن، د جرم په لحاظ سره هغه سوال نورم نامناسبه و، ځکه د اسمان نه دفعتا واحدتا کتاب راوړل دا خو دنیا کې شوي دي او د کېدو خبره ده. لیکن چې پیغمبر ته وایي خدای دې راته مخامخ په سترګو باندې وښیه، نو دا خو په دنیا کې چېرته شوي نه دي. موسی علیه السلام نه دی لیدلی، نو د هغه قوم به یې څنګه وویني؟ نو دا سوال کول دا ډېر نامناسبه و. نو اکبر من ذلک هغه سوال دا و. پس ویلی دوی خپل پیغمبر ته او حضرت موسی علیه السلام ته چې وښایه زمونږ ته الله رب العالمین لره جهرتا، یعنی عیانا مخامخ. نو پس راونیسل دوی لره هغه تندر د اسمان نه په سبب د هغه ظلم د دوی سره چې دوی کوم ظلم او کوم زیاتې کو، نو الله تعالی په دوی باندې گرفت راوسته. خو بیا موسی علیه السلام دعاګانې درخواستونه وکړل، نو بیا ژوندي شو. نو بکار خدا و چې د الله د نعمت شکریه ادا کړې وې. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، او بیا اونیس دوی هغه سخی لره، یعنی الهن، نو لسانی محذوف دی، بیا دوی اونیس هغه سخی لره په خدای باندې وروستو د هغې نه چې راغلي دوی ته هغه دلایل واضحه او هغه معجزات واضحه. نو پس معافي وکړه مونږ دوی ته عن ذلک، د دغې حرکت نه. عمل خو یې ډېر ناکاره و، خو بیا ورته الله رب العالمین معافي وکړه. هغه معافي دا وه چې کوم سړی بری دی نو هغه دی چې کوم دی نو هغه خاطي او خطاکار انسان هغه دی مړ کړي. 70,000 کسان ترې نه مړه شو په توبه کې، او بیا الله تعالی د موسی علیه السلام په دعا باندې نور معاف کړل. وآتینا موسی سلطانا مبینا، او ورکړی مونږ حضرت موسی علیه السلام ته هغه حجت او هغه دلیل ښکاره او واضحه. ځکه چې موسی علیه السلام هغه به د فرعون دربار ته ورغی، نو فرعون به د هغه نه مرعوب و. دینه معلومه شوله چې د علماو سره او د اهل دین سره هغه طاقت دی چې هغه د بادشاهانو سره هم نشته. ځکه چې العلماء ورثة الانبیاء دي، نو چې دوی په خپل دین باندې او په خپل ایمان باندې مضبوط ولاړ وي، نو د جهان یو قوت هم د دوی مقابله نشي کولی. الله تعالی وی موسی علیه السلام لما د فرعون په مقابله کې یو ډېر لوی طاقت ورکړی و. سلطانا مبینا ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، او پورته کومونګه په سرونو د دوی باندې کوهی تور لرا. الطور الجبل، چې هغه یعنی جبل طور ورته ویل کېږي په سبب د هغه پوخ لوظ د دوی باندې. ځکه دوی انکار وکړو، نو الله تعالی به کوهی تور راوچت که منئ که نه منئ، نو بس بیا دوی منو. او ویلي مونږ دوی ته چې داخل شئ تاسو دروازې د دغې ښار ته، نو یا بیت المقدس دی یا اریحا ښار دی. ځکه دوی مونږ من او سلوا هغې نه تنګ وو، نو مونږ له فلانکې پکار دی او فلانکې پکار دی، نو الله ورته وایي هغې ښار ته لاړ شئ او کرئ او ریبئ، او په هغې کې بیا پیاز او هوږې او چې سم خوښئ هغه خورئ. خو دومره به کوئ چې کله داخلېږئ دروازې د دغې ښار ته، نو سجدا یعنې منحنینا، ټیټ ټیټ به ورځئ، ښه تواضعا.
او یا دا چې لاول 2 رکعاته د شکرانی منځو کوي او بیا د خار ته داخلي کوي دی باغی کې بیا ګډوډ وکړل او ویلې موږ دوی دا ټول هغه اجمالاً مخکې تفصیل تیر شوی دی الله تعالی او ته اشاره قدر نکي وقلنا لهم او ویلې موږ دی بنی اسرائیل ته او د يهوديانو ته چې تاسو تجاوز مکوئ په هغه ورځ د خالق یعنی باخذ الحیتان میان مرانی څخه لکه دا تاسو د عبادت ورځ ده او بیا موږ اخیسته او د دوی نه هغه پوخ لوس درا نفبما نقضهم ميثاقهم نفس په سبب د ماتولو د دوی سره هغه لوس پلرا او په سبب د کفر د دوی سره په هغه آیتونو د الله رب العالمین باندې او په سبب د شهیدانو کولو د دوی سره پیغمبرانو لرا بغیر حق بنا حق باندې وقولهم قلوبنا غلف او په سبب د وینا د دوی سره چې دی به زلونه زمونږه بندي د خیر خبره هغه وتاړو دنه هغه داخلي کنه یا زمونږه زلونه چې دین دا ګوډي دي د علم دا ته چې سوي دي دا موږ نعوذ بالله ضرورت نشته الله تعالی ګوډي ګوډي ندي بل طبع الله عليها بكفرهم بلکې مهر لګول دي الله رب العالمین باغی باندې په سبب دا کفر د دوی سره دا مهر د جباریت دی قرآن پاک کې 2 قسم الفاظ راځي یو د ربط علی القلب او یو د طبع یا ختم علی القلب نو چې کوم کسانو الله رب العالمین د ایمان او د دین توفیق ورکی او دا غزل الله تعالی دین ته کولاو کی نو دې ته وی ربط علی القلب اصحاب کهف چې د قیانوس بادشاہ سره مقابله و او ډیر غریبانان بظاهر کمزوري او ایسو مسره نو والله تعالی وربطنا علی قلوبهم ما دا غي پزلونو باندې دا چې کوم دی یو مهر د ایمان ولګاو نو هغه ظالم او هغه ډیکټیټر بادشاہ دا غ سره مقابله وکړه اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض ته خدای نه زمونږ پروردگار هغه دی چې اسمانه ودرولې او د اسمکه ودرولې ده او یو دار چې یو سړی بدمعشي کوي بی دینی کوي اخر الله تعالی ولا دازړو په دې باندې مهر ولګي د جباریت استعداد ختم شيخه لکه حدیث مبارک کې وی ګناه کوي نو تور ټکه په ولګي بیا چې توبه ونه باسي نو بل ټکه په ولګي بلی ګناه سره اخر کې دازړه تک تور شي بیا د خیر خبر هغه ته دن نه نزي او بیا خیر خبر په هغه باندې تراخه لګيږي بل طبع الله عليها بكفرهم بلکې مهر لګول دی الله رب العالمین په غزلونو د دوی باندې په سبب د کفر د دوی سره نو بس ایمان نه راوړي دوی الا قليلا لكن لګونتا او لګ ایمان الله تعالی ته قابل قبول نه دی وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا او په سبب دا کفر د دوی سره چې دوی یعنی آسمانی کتابونه او پیغمبران هغه اون منل او په سبب دا هغه الزام لګولو د دوی سره په حضرت مریم بیبي باندې بهتانن چې پاغه باندې کم الزام تراشی کړي و نعوذ بالله هغه د زنا نسبت کوخه او حالان کې هغه پاک دامن او امه صدیقه هغه ولیه ده د الله تعالی چې کوم یو محبوبه بندګن ده او دی پاغه باندې الزام لګولې د يهوديانو نو په سبب د وینا د دوی سره په حضرت مریم بیبي باندې چې الزام لګولې او پاغه باندې عظیم الشان چې هغه نسبت د زنا او عیسی علیه السلام ته نعوذ بالله ولد الزنا وقولهم انا قتلنا المسيح او په سبب د وینا د دوی سره وقولهم فخرا دا بدی باندې فخر کولوي به کولخه برید به تاول دی يهوديانو سبه وی حضرت عیسی علیه السلام مونږ چې کوم نه قتل کړي دي د خپل سوچ مطابق زګ دوی خو چې به ورغلل او هغه یو کس باندې الله تعالی د عیسی علیه السلام هغه شکل ورواچو نو چې کله دی ورتل عیسی علیه السلام خو الله تعالی پورته بوتله واسمانونو ته او دی خپل ملګری راګیر نو هغه مړ کو نو بیا به دی باندې فخر کو به رسو به دی کې اشتباه و چیرې کله مونږ ملګری چې کم دینو هغه داوی نو عیسی علیه السلام څه شو او کچره دا عیسی علیه السلام یې ملګری ورکته الله تعالی دې دا کار هم کړو وقولهم او په سبب د وینا د دوی سره فخریه انداز کې چې مونږه قتل کړي دي حضرت عیسی علیه السلام لرا مسیح لقب دی عیسی نوم دی عیسی اسم محضره او مسیح د لقب دی چې مونږه قتل ک حضرت مسیح لرا چې هغه عیسی ابن مریم دی رسول الله چې هغه رسول د الله رب العالمین دی اوس دا دی چې يهوديانو هغه ته رسول الله نه وي که رسول الله ورته نو بیا چې کوم نه باغی کې الزامونه ولې لګول او بیا مقابله ولې کول او بیا د قتل منسوبي ولې جوړولې د عیسی علی السلام نبوت نه تسلیمو نو دا رسول الله چې دی یعنی رسول الله چې هغه رسول د الله رب العالمین دی
څه مطلب دا ردی وینا نه ده دا ردی قول حصہ نه ده بلکې دا یعنی دا حقیقت دی چې هغه په حقیقت کې رسول الله دی نور دوی هغه ته رسول الله نه دی ویلي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او الله تعالی حال دا چې نه دی قتل کړي دی يهوديانو حضرت عیسی علیه السلام لرا او نه پسولې کړي دی حضرت عیسی علیه السلام لرا لیکن اشتباه راغلی او په دوی باندې اسه ګډوډ شوی دی او چې کوم دینو هغه حقیقت هغه د سترګونه پټ شوی دی وان الذين اختلفوا فيه او بتحقیق سره هغه کسان چې هغه اختلاف کی فيه یعنی فی قتله وشهید کولو د حضرت عیسی علیه السلام کې نو خامخا هغه په خپل په شک کې د قتل د عیسی علیه السلام نه چې آیا مړکړم دی او کنه ځکه وی به مخ چې دی وی د عیسی علیه السلام دی کم چې مړکړې وو وی الوجه وجه عیسی وی دا مخ چې دی دا خو د عیسی علیه السلام دی او دا باقی جسد چې دی نو خو د عیسی علیه السلام نه دی دا خو بل شان دی نو الله تعالی فرمایي په خپل په شک کې پراته دي او تر اوسه پورې په شک کې دي تر قیامت پورې چې کوم دین هغه دوی ته حقیقت واضح شوی نه دی لکه جدید عیسی علیه السلام داغه د سولې او د پانسۍ او د صلیب قصه شروع کړي یو پادری یو شان کوي او چې لاټ پادری نه تاسو کې نه غي بل شان کوي او چې بیا انجیل راوچت کی نو هغه اناجیل دومره سیوا دي انجیل مرقس کې یو شان قصه ده په انجیل یوحنا کې بل شان قصه ده په انجیل متی کې بل شان قصه ده نو د هر یو ځان لدی ښه بلکې دا اناجیل چې دي دا خو دومره سیوا وو هر مولا او هر پادری هغه ځان له کتاب لیکلی وکړه څه آیتونه لرکوا او سنه پکې رادن نکوا اخر کې یو پیری میټینګ وکړو یو مسلمانان دي الحمدلله اسوار لسو کاله مخکې کم قران پروتو نن هم موږ په داوی سره دا وایو چې د الله رب العالمین حق کتاب او حق کلام الحمدلله موجود دی یو زبر زیر فرق پکې نشته او تر قیامت پورې به ان شاء الله د دغه شان قائم او دایمي او دوی یو وخت میټینګ وکړو نو پادریان راغون شو نه دا ډېره بده خبره ده چې د عیسایت چې کم دینو داغي جنازه وزي او موږ په خپل سترګو ته ګورو بیسي چللې ودا ان اناجیل ډېر زیات دي هر مولا سره ځان له کتاب دی هر پادری سره ځان له کتاب دی نو ودا څنګه چې راغون شي چې لګړي په دې کې څو مسله حل کو نو ټول راغون شو نو په اخر کې مشوره په دې باندې راغله یو غټ میز وګورئ میز او دا چا سره چې څومره اناجیل دي دا ټول په دې میز باندې کې دی ښه نو په میز باندې کې هودل او پادریانو ته چاپی راکې ناستل ودا څه وکړي چې د میز له حرکت ورکوي ښه نو چې کم یو ته غورځيږي نو بس هغه به ختمي او چې کم په پاتې شو نو هغه به پاتې ښه هغه د خدای کتاب نعوذ بالله نو بس چې درځي شروع کو نو هلته یو غورځېدو دلته بل غورځېدو دلته بل غورځېدو نو په اخر کې یو بل دوی د خدای بندګانو بس کې کنه اخر نو استاد سے فرمایله چې یو درځي ول بل ورکړو چې بس ډېر خبره ختم شي وه نو دا سلور پاتې شو نو اقا سلور باندې اتفاق وکړو چې بس دا سلور اناجیل دي او باقي چې کم دین هغه نور ساقط الاعتبار شو نو الله تعالی دې خو په خپل په شک را روان دي هیڅ پته نه لګي چې کوم د خدای کتاب دی او عیسی علیه السلام څه شو نو په هر یو کې ځان لقي صدا وان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم نشتره دي يهوديان دبارا حضرت عیسی علیه السلام باندې علم او پویا لیکن دوی خو تابعداري د اٹکل کوي الا اتباع الظن اسه پاٹکل باندې روان دي وما قتلوه یقینا او نه قتل کړي دوی حضرت عیسی علیه السلام رب یقین او بقطع سرا بر رفعه الله الیه بلکې پورته کړي د حضرت عیسی علیه السلام الله پاک په طرف د خپل ځان باندې وګوره د قران او د اهل اسلام عقیده دا ده چې بر رفعه الله الیه عیسی علیه السلام الله پورته کړي دي روحا وجسدا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قیامت ته نږدې او دلته اوس آیات را روان دي عیسی علیه السلام بنازلېږي او دنیا ته تشریف راوړي او هغه بیا د عدل او د انصاف داغي حکومت هغه قائمي حضرت عیسی علیه السلام نه قتل شوه دی نه پسولې شوه دی هغه ژوند دی او صحیح سالم په اسمانونو کې دی او بیا چې کله راشي او سمودا د شریعت محمدی او د قران پاک د نظام مطابق قانون جاری کی په مخ د ځمکه باندې او دا يهوديان بټول ختم شيخه
لکه حدیث شریف کې راځي دا ونی او دا کانی به عیسی علیه السلام ته आवाज کوي چې عیسی علیه السلام راشه زما شاته يهودي پټ شوی دی ښا عیسی علیه السلام برازي یا به دا يهودي ایمان راوړي او یا کې ایمان نه راوړي نو بیا به کوم دین هغه دې قتل کیږي د جزیه باب به ختم شي ښا اوس خدای مسلې دي ایمان راوړه که ایمان نه راوړي جزیه قبول کا او کني بیا جنگ ته تیار شه او هغه وخت بیا دوه خبري اما الاسلام و اما السيف د جزیه مسله به هغه به کوم دین ختم شي نو حضرت عیسی علیہ السلام اسمانونو کې حیات ته او هغه ژوندې دي دغه عقیده د اهل اسلام ده او چې کوم د دین مخالف دي چې یا د قتل یا د صلح خبره ده دا د يهودیت او یا د عیسایت دا د هغه چربه ده دا د هغه عقیده ده دا د اسلام عقیده نه ده حضرت شاه عبدالعزیز صاحب رحمه الله دموږ اکابرو کې تیر شوی دی او د ډېر زیاتې مناظرې د عیسایانو سره کړې دي په هندستان کې ډېر زیاتې او په عجیبه انداز کې الله تعالی ول ډېر لوی فهم او فراست ورکړی وو نو هغه فرمایي وی ماته یو سړی وی چې تاسو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اتباع کوئ او عیسائی راته موږ د عیسی علیه السلام اتباع کوو او حرم کې عیسی علیه السلام هغه افضل دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه او داغه دین هم د دې دین نه به افضل شو امام ته دا څنګه ما ته وی چې تاسو عقیده ده چې پیغمبر علیه السلام مدینه منوره کې مدفون دی وفات شوی دی او مدفون دی او تاسو عقیده ده چې عیسی علیه السلام لا وفات نه دی هغه ژوندې دی او هغه چې کوم دی په اسمانونو کې حی دی هغه الله تعالی دومره اوچت مقام ورکړی دی د اسمانونو نه بره او دې پزمکه کې لاندې دفن دی په خاورو کې پروت دی نو خامخا هر عقلمند په دې پوهیږي چې هغه اوچت چې دی نو دا د لاندې نه غوره دی او تاسو وینا مونږ اتباع د دکو او مونږ چې کوم دی نو هغه د عیسی علیه السلام دا غي افضل اتباع نه کوو نو شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه هغه ورته عجیبه جواب ورکړه وی کسے بگفت کہ عیسیٰ ز مصطفیٰ اولاس کسے بگفت کہ عیسیٰ ز مصطفیٰ اولاس کہ این بزیر زمین دفن او باوج سماس بگفت مشکن ای حجت قوی باشد حباب برسراب و گوہری تہی دریاس شاہ عبدالعزیز سے امام توی چی دلیل دیتام نہ دیکھا دریاب تو گورا پا دریاب کے دا کمی اوبو چاگا گڑگڑی وہی هغه حباب چې دی هغه د اوبو په سر باندې وي ښه هغه غلغلې چې دي نو هغه د اوبو په سر باندې دي او په هغې کې چې کومې ملغلرې دي نو هغه لاندې پرتې دي هغې به خلک بیا اوبې وایي ښه نو بیا خو ستا د سوچ مطابق پکار دی چې دا غلغله د اوبو دا د ملغلرې نه غوره شي نو بهرحال هغه ورته وایي چې افضل هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه خاتم النبیین دی او چې کوم دی دغه د عیسی علیه السلام یو جزوی فضیلت ته چې الله رب العالمین هغه له دومره حیات او دومره زندگی ورکړې ده او قرب قیامت کې به د مجدد په حیثیت باندې راځي دو پیغمبر به یې نه چې نبی بنی ښه هغه بیا هم نبی وي خو فیصلې به کوي په شریعت محمدي باندې وي د دې مثال داسې دی لکه یو گورنر د خیبر پښتونخوا هغه بلوچستان ته لاړ شي په دوره باندې ښه نو گورنر خو دی که نه پروټوکول حق د گورنرۍ دی خو الته چې کم ترتیب چلیږي نو الته خو د دې گورنر نه چلیږي الته به د هغې گورنر چلیږي یا د یو ملک صدر بل ملک ته لاړ شي نو پروټوکول په خپل ځای احترام په خپل ځای په هغه ملک کې د دې ملک سړی هغه په هغې کې مداخلت نه کوي هغه صرف یو میلمۍ نو حضرت عیسی علیه السلام به راځي قرب قیامت کې خو فیصلې به کوي د قرآن حکیم مطابق شاه عبدالعزیز صاحب رحمه الله نه یو پیري یو عیسائی بل تپوس هم کړی ورته یې وی عقلی غونډه سوال یې پې کړی و یو سړی دی په لاره روان دی مسافر دی یو ځای کې دوراهه راغلی ده یو لار یو خوا ته دی بل خوا اوس دې غریب ته پته نه لګي چې داسې لاړ شم که داسې لاړ شم هلته دوه کسان موجود دي یو اوده دی بل ویښ دی نو یې ته راته ووایه شاه صاحب چې تپوس به سړی د اوده نه کوي چې لار کم خوا ته دی د فلانکي کلي ته او که د دې ویښ نه به کوي د هغه خیال دا و چې دی به وایي چې د دې ویښ نه به کوي نو هغه وی زه ورته وایم چې عیسی علیه السلام ویښ دی حیات دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وفات دی نو اتباع بیا د وفات ولې کوي د حیات سړي د هغې اتباع ولې نه کوي د عیسایت نو شاه صاحب رحمت الله علیه ورته وی دی به د اوده نه تپوس کوي که د ویښ نه نو شاه صاحب رحمت الله علیه ورته وی د دې وی دی به تپوس کوي د دې اوده نه نو وی دا څنګه
هغه ورته وی دا ځکه وی دا کوم چې ویښ ناست دی نو وی دنم دتم لاره معلومه نه ده نو دی دې اوده ته ناست دی دی دې اوده ته ناست دی چې دی راویښ شي چې ما ته وښیي چې داسې لار ده که داسې لار ده حضرت عیسی علیه السلام چې راشي نو هم به د دې قرآن اتباع کوي او هم به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راوړې شوي شریعت د هغې اتباع به کوي باوجود د دې چې هغه نبی دی هغه د الله پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام خو هغه د دې امت دپاره به د مجدد په حیثیت باندې راځي د دې تجدید به کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي هغه امت وي هغه څه غم کوي چې د هغې امت په اول کې زه موجود یم او د هغې په وسط کې د امام مهدي صاحب په شان مجدد موجود دی او د هغې په آخر کې د حضرت عیسی علیه السلام په شان مجدد موجود دی چې هغه به د دین تجدید کوي نو دا امت وي غم د څه کوي الله رب العالمین فرمایي چې بر رفعه الله الیه وکان الله عزیزا حکیما او دی الله رب العالمین غالب او د حکمت خاوند دی په دې کې د الله حکمت ته چې ولې برخېجو او علما وایي واجبه نقطه ویلې ده مفسرین وایي هر نبی تقریبا چې کله حالات هغه ته مساعد راغلي دي نو الله هغه ته هجرت حکم کړی دی پیغمبر علیه السلام مکې مکرمې نه حالات ناساز وو مدینه منورې ته لاړ ابراهیم علیه السلام د عراق نه هغه چې کوم دی نو شام ته هجرت وکړو او بیا د شام نه حجاز ته هجرت وکړو حضرت لوط علیه السلام هجرت کړی دی حضرت موسی علیه السلام هجرت کړی قرآن پاک کې دا ټول موږ تاسو له راځي نو حضرت عیسی علیه السلام هم هجرت کړی دی چې کله حالات ناساز نو د الله په حکم هغه هجرت کړی دی خو نور پیغمبران د هغې دنیا ته راتلل هغه د مادي او طبعي طریقې مطابق دي نو د هغې هغه هجرت هم مادي او عیسی علیه السلام دنیا ته چې راغلی دی په ناشنا طریقه راغلی دی بلا ابن صرف فرشته ولګېدله او د مریم بیبي په دې ګریوان کې یو شوف وکړو او په هغه شوف باندې الله تعالی حمل هغه متعلق کو او په هغې باندې عیسی علیه السلام پیدا شو نو چې کله د هجرت وخت راغی نو هجرت هم په ناشنا طریقه باندې وکړه د نورو پیغمبرانو هجرت په بله طریقه باندې او د عیسی علیه السلام پیدایش په بله طریقه و نو د هغه هجرت هم په بله طریقه باندې شو هغه په اسمانونو کې حیات دی او بیا به چې کوم دی الله رب العالمین د خپل علم مطابق هغه راکوزوي وکان الله عزیزا حکیما نو په دې کې د الله حکمتونه دي وان من اهل الكتاب او نشته یو کس د اهل کتابونه لیکن دی به ایمان راوړي په حضرت عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ چې کوم دی د حضرت عیسی علیه السلام نه الله تعالی وی دا څومره کتابیان چې دي اهل کتاب عیسی علیه السلام د وفات نه مخکې چې کله هغه قرب قیامت ته نږدې دنیا ته راشي او بیا وفات کیږي دا اهل کتاب به بیا په هغه باندې سره راوړي ایمان ځکه په هغه وخت کې به دوه لارې یا به ایمان راوړي که نه راوړي بیا به قتل کیږي په جزیه میزه باندې بیا څوک خلاصېږي نه او یا سن حضرات وي دا موته ضمیر عیسی علیه السلام ته راجع نه دی وي دا راجع دی د کتابي ته بیا معنا دا ده چې نشته یو کس د اهل کتابونه لیکن دی به ایمان راوړي په حضرت عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ د دغه اهل کتاب نه دا کوم یهودي او دا کوم عیسائی چې دی کله د ده د ځنکدن وخت راشي او حالت نزع شي نو دغه وخت کې دته ټول حقیقت کولاو شي یهودي ته دا خبره واضحه شي چې ما خو معتقد لرو چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله ولد الزنا دی او عیسی علیه السلام چې دی دا د خدای نبی نه دی او عیسی علیه السلام چې دی نو دا قتل شوی دی او قصولی شوی دی په ځنکدن کې ورته پته ولګي چې زما دا معتقد خطا دی او د مسلمانانو د اهل اسلام چې کومه عقیده وه نو هغه درست وه دغه وخت کې ورته پته ولګي خو دا دی چې په دغه وخت کې بیا ایمان هغه داسې حالت دی چې هغه حالت د نزع دی نو بیا هغه ایمان غیر قابل قبول دی دغه رنګ نصرانی هغه بیا ایمان راوړي ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا او پرز د قیامت باندې به حضرت عیسی علیه السلام په دوی باندې گواه هر پیغمبر په امت باندې گواہی ورکوي نو دی هم په هغې باندې گواہی ورکوي فبظلم من الذين هادوا دا ټول د هغې هغه تعنتونه او د هغې هغه عنادونه او بغضونه دي د اهل کتابو الله تعالی فرمایي فبظلم من الذين هادوا نو پس په سبب د ظلم د هغه یهودیانو سره حرام کړو مونږ په دوی باندې هغه پاکیزه رزقونه چې کوم حلال و دوی دپاره
او په سبب د منع کولو د دوی سره د اغلار د الله رب العالمین نه دی به خلق د الله د لارې نه منې کو کثیرا یعنی صدا کثیرا بیا دا کثیرا صفت د مفعول مطلق محذوفه ده پاره دی به خلق د الله د دین نه منع کو او یا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا یعنی کثیرا من الناس بیا مفعول به د لپاره د صد چې دی به منې کول د غلار او د غدین د الله رب العالمین نه غډیرو خلق لرا او په سبب د اخستو د دوی سره سود لرا الله وی سودی کاروبار وکاو الله تعالی حرام کړو دی به خړو وقد نهوا عنه یعنی وقد نهوا عنه في التوراة والانجيل او حال دا چې په تحقیق سره دی منع کړی شی او د سود خړونه هم په تورات کې هم په انجیل کې او په سبب د خړو د دوی سره غمالونو د خلق لرا بل باطل باغ ناروا طریقې سره یعنی پر رشوتونه به خړل او د الله د دین غلط سلط مسلې به بیانولې او تیار کړل موږ د بار د کافرانو په دوی کې هغه عذاب دردناک لكن الراسخون في العلم منهم اوس قران پاک د انصاف کتاب دی په يهوديانو کې ناکار خلق ډیر زیاتو او الله تعالی وی نه ټول یو شانتی نه دي د لاس ګوتې ټول یو شانتی نه دي سنه پکې اهل حق هم شته چې کله ورته د اسلام حقانیت او د دین او د رسول الله مبارک صداقت معلوم شو نو به يهودیت ته خیرباد وي او په نوې دین باندې ایمان راوړو لکه عبد الله ابن سلام صاحب هغه د يهودیت نه راغی او داغه ملګری او نجاشی او داغه ملګری هغه د عیسایت نه راغل او د اسلام د چترې لاندې شو والله تعالی د اهل حق بیان کوي لكن الراسخون في العلم منهم لكن هغه کسان چې هغه محکم دي په علم کې د دوینا راسخین چې محکم مضبوط علم ورسره دي والمؤمنون او دارنګ هغه ایماندار مسلمانان چې دي هغه ایمان راوړي په هغه کتابونو باندې په هغه کتاب باندې چې کوم نازل کړي شوی دی تا یعنی القرآن الکریم او په هغه کتابونو باندې چې کوم نازل کړي شوی دی وړاندې ستانه والمقیمین الصلاة او دی پابندی کوونکی دی د مانځو مستقایمه یعنی داغي پابندی کوي او دی ورکوونکی زکات لرا او دی ایمان راوړونکی دی په الله تعالی او ورځ د آخرت باندې نو دغه کسان چې دی داغي ته تبشیر دی زرد چې ور وکومږي دوی ته هغه اجر عظیم الشان لرا ان اوحینا الیک اوس مخکې دی سوال کړو چې تا مونږ ته د قران پاک په یو ځل باندې ولې نه راوړې مونږ یې ځکه نه